او مبارک زیب له به ټکټ نه ملاویږي نو موږ به د عمران خان خلاف یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، الیکشن را روان دی په باجوړ کې. د ریحان زیب ورور ولاړ دی مبارک زیبو. خپلو کې به دشمنۍ د انکو پښتو دا به ختمه کوي او د ریحان زیب وینې ته به وګورئ چې په ځوانۍ کې شهید کړی شو، کور روان شو، ودردېدل، بوډا پلار په دې عمر کې د زوی جنازه اوچته کړه. تاسو به ځئ او ووټ به مبارک زیب له ورکوئ او زه وایم چې له سره به پښتون نیو چې په یو پښتون رور باندې ونه درېږي. هغه چا شهید کړه؟ د هغه قاتلان په دغه باجوړ کې موجود دي. موږ نه د پی ټی آی د لیډرشپ خلاف یو، نه موږ د عمران خان خلاف یو. موږ د عمران خان په نقش و قدم باندې روان یو. موږ ته عمران خان ویلي دي چې تاسو به د حق او سچ سره ولاړ یئ. دې وخت کې حق او سچ چې دی هغه مبارک زیب دی. په یو خاندان کې چې 2 ټکټونه ورکیږي، یو د هغه خاندان له ورکړی شي، یو ټکټ ته مبارک زیب له ورکړی شي. څنګه په یو خاندان کې 2 ټکټونه ورکیږي او وایي چې دا د عمران خان وینا ده؟ بالکل دا د عمران خان وینا نه ده. که چېرې عمران خان هم وایي چې نه په یو خاندان کې به 2 ټکټونه ورکیږي او مبارک زیب له به ټکټ نه ملاویږي نو موږ به د عمران خان خلاف یو. عمران خان وایي چې زه په پاکستان کې په پی ټی آی کې جمهوریت قایموم. جمهوریت دې ته وایي چې د یو علاقې خلک کم کس غواړي چې دی زموږ مشر شي او ده ته د پارټۍ ټکټ ملاو شي، هماغه سړي له به پارټي ټکټ ورکوي. پارټي به خپله منماني نه کوي. ووټ به زه ورکوم، ووټ به د پی ټی آی لیډرشپ په نه راپاسي، به ووټ نه ورکوي. زه عوام یم، ووټ به زه ورکوم او انشاءالله تعالی دوزو ته ضرورت نشته. په ټیک ټاک باندې یو څو کسان راوتي دي، خدای پاک ته ورته عقل نصیب کی. نو د بیرسټر ګوري خان صاحب، شیر افضل مروت صاحب او د اسد کیسر صاحب تصویرانی لګولي ولې سره خالونه والی وای منګه مبارک زیب له کمپین چلو. دې ته کمپین چلول نه وای، دې ته خرطوب وایو. خرطوب به بالکل نه کوي او مبارک زیب ان شاء الله چې پاس دی. په باجوړ کې داسې زناور نه پاتې کیږي، انسانان پاتې کیږي. په سینو کې به زړونه ای به ګوري، د هغه د مور د تکلیف ته به ګوري، د پلار به ګوري، د رور به ګوري، ای به وټو مبارک زیب له ورکوي ان شاء الله تعالی. دا سوال نه پیدا کیږي چې مبارک زیب پیل شي، او چې پیل شي نو په باجوړ کې بیا انسانان نه بیا خره پاتې کیږي. خپل ځانونه مه سپکوئ. او شیر افضل مروت صاحب پسې خو ځکه تاسو بد رد مو وایي چې دا پی ټی آی خو که نن ولاړه د هغه د لاسه ولاړه ده. اسد کیسر صاحب د خپل سپیکرۍ سیټ پرېښودی او د عمران خان صاحب دپاره. بیرسټر ګوالي خان صاحب د پی ټی آی سربراشه کنی پی ټی آی خو د روانه وه.